بسم الله الرحمن الرحیم. ما عزتمندو مسلمانانو ورونو، خصوصا د KPK چې تاسو ټولو ته معلومه ده چې 2024 انتخابي کال دی او په دې کې د جمعیت علماء اسلام بشمول تمام جماعتونه سیاسي میدان ته وتې دي او بالخصوص جمعیت علماء اسلام ته داسې رکاوټې را رواني چې هغه د یو مذهبي نامنهاد د توحید په نوم باندې یو پنځګري جماعت چې هغه کال 12 میاشتې خاموش وي، 2 کاله 3 کاله 4 کاله خاموش وي، خو چې کله انتخابي کال راشي نو بیا هغې ته د جمهوریت باندې په بحث کولو یو موقع میلو شي، بالخصوص د جمعیت علماء اسلام خلاف. نو د هغې باره کې زه تاسو ته یو کلیپ اقدمه او بیا یو څو خبرې دا واورئ. سند دی واغسته چې ګوره خیال کوه دفاع کوه را داسې د بزرګو ښځو که نه داسې لکه چې څوک ورته څه ونه وایي محترم لکه مولوي صاحب ویلي که تا اورېدلی که نه اورېدلی فیسبوک کې مولوي صاحب څه دی هغه وایي ګوره داسې کار دی دا مولوي صاحب ذکر دی بي بي سره ناست دی اورېدلی هم دی چې چونکې والد محترم یې نشته ملکي صورت دی نبیل دی نو مولوي صاحب ورته د خواته ناست وي څوک ورته تکلیف ونه رسي هلکه د ملا نه یېره پکار ده چا نه یېره پکار ده د ملا نه یېره پکار ده امیانو نه مه ویرېږه ویرېږه د چا نه لکه د ملا نه ویرېږه ځکه دا شیخان ډېر روان دي ګوره ښه جي بیا سیاست هم کفري، اوټ ورکول هم کفري، جمهوریت هم کفري. خو چې کله دوی ته دا پته ولګي چې را اوس د جمعیت علماء اسلام د ګټې وخت دی نو پته نشته چې دوی ته کم طرفه بیا کرایه میلاویږي او میدان ته راوځي. حالانکې څومره فساد او څومره فتنه چې دې خلکو خوره کړه نو د هغې بیانول چې شروع کړو نو شاهد چې مرګ واقع شي خو د دې فتنو هغه نمونه به ختم نشي چې دا په کومه فتنه کې راوځي او د علماء حق لار نشي. قرآن ته کینی او بدې ردې وایي، په منبر بناسي او بدې ردې به وایي. خو د افسوس خبره دا ده چې زمونږ د پښتون په ذهن کې نن هم هغه یو اواز پروت دی چې جمهوریت او سیاست اوټ ورکول حرام دی او کفر دی، خو هغه صرف د جمعیت علماء اسلام دپاره خیر دی که د علماو په مقابله کې موږ د زاني حمایت وکړو، موږ د شرابي حمایت وکړو، موږ د فاسق فاجر حمایت وکړو، لیکن دې خلکو ته موږ حیران یو چې دا نوم د توحید اخلي او صرف د تعصب نه علاوه د دوی په شاګردانو کې به څه بل څه په نظر تا ته را نشي چې هغو د جمعیت علماء اسلام سره څومره تعصب او په څومره فتنه کې اخته دي. محترمو کلیپ اوږدېږي، زه به انشاءالله العزیز په دې باندې مستقل د طیب نه راواخله او د هغه ادنا غپېدونکې پورې به انشاءالله العزیز زه په دې باندې بحث کوم او تمامو ملګرو ته دا درخواست دی چې دا مخې ته شیر کړئ او تمام پښتون مسلمان به ورته ورسوئ. والسلام.